ګرانو کتونکو الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې څوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی دی. خو رمضان المبارک خو د رمضان نه پس وي. ګرانو کتونکو امداد چې د چا سره کوو یا څوک را سره تعاون کوي نو د سیاست نه بلاتر معاملات د الله سره ټیکول دي او د الله د رضا دپاره یې کوي او موږ هم د خلکو سره امداد کوو. موږ الحمدلله د اختر نه مخکې او د اختر په شپه نوې کپړې د ټیلپي د طرف نه د خلکو ته ورکړو. هغه سلسله اوس هم روانه ډاکټر محمد شفیق صاحب لخوا. په دې وخت کې دې خلکو ته د دې کپړو ډېر زیات ضرورت دی او موږ ته دا نوې نوې کپړې چې کوم دی نو دا راغلي. دا زنانه د کلونو راسې راځي د ونیسه ځان سره د کلونو راسې دلته کې راځي او د دې یو سیسټم روان دی. دا وګورئ جي دا بالکل نوې کپړې دي، ښه د استعمال شوي نه دي خو دا په هغه پیک کې چې کوم پیک کې راځي نو دا په هغې کې دي. څو کالونه راځي دلته کې؟ یاره نه لسو کالونه راځم. ستا څو بچي دي؟ زما ماله خدای شپږ بچي مې دي او جنکۍ دي څلورو او بېوسه یم خاوند مې جوړ نو بیمار دی. بس په نشي حساب در کونډو مثال مې دی. پښتو شته خو د مزدورۍ نه دی او خانانو کور کې پرته یم. 2 لمبرې مې ورکړلې خو بس بیا به پرې خلکو رینګونه کول لور دې راکړه او دا دی او هغه دی او پلانکې ډینګ ما سره خبرې کوه او بس ډېر ګډې وډې بیا وي. بس هغه لمبرې ما ختمې کړلې. ما وی چې څوک را سره امداد نه کوي نو هسې ګډې وډې وي نه وي. ما 2 پیرې ستاسو نمبر په ویډیو کې وویله خو بس هغې باندې ډېر نه هېڅ هم نه. بس یو کس یو 500 روپۍ رالېږلې وي او بس نور سم نه به ډېر ګډې وډې وي خو بس په خولې مې نه راځي. خو بس څوک ته خدای بېوسه کوي نه او تاسو له راشم خو خالي لاسونه د زما شکر دی خو بس امداد را سره وکړي. لوریانې څو دي؟ څلورو. ښه 4 لوریانې بغیر کیمرې الحمدلله هم موږ څه درکړي چې بل ورځ راغلی وې؟ شکر دی. غټه تروړه دې راکړي دي ورسره یې راله 100 روپۍ راکړي دي خو خوشحاله دې لېږلې ما. ګرانو کتونکو د دې زنانه ما 2 پیرې په موبایل باندې موبایل نمبر اچولو 2 پیرې خو هغې خبرې تاسو واورېدې چې خلکو د رنګ رنګ خبرې کولې او هغه نمبر یې بندې کړې او دا د ګل آباد سره تعلق ساتي که نه؟ ګل آباد نه راځم. نو دا ډېر د لرې ځای نه راځي په دې غرمه کې چې ضرورت را په مخه کړې ده. خو تاسو چېرې د دې دپاره سم رولېږل نو چې څنګه دا کپړې ما د خپل طرف نه ورکړئ یا ورله دا اوړه ورکوم دا اوړه ځان سره ونیسه. دا وګوره دا اوړه مو ځان سره ونیسه نو دغه شانتې به ستاسو هغه امانت هم دوی ته ورکم نو ضرور چې کوم دی نو تعاون ورسره وکړئ. د الله د رضا دپاره یې ورته وکړئ. په څه مطلب مه کوئ. د ډېرو خلکو نمبر یې ورکړو هغه نمبر یې بیا بندې شي. څوک چې امداد کوي نو هغه بیا موږ ته کال وکړي یاره هغې له زه پیسې ورکوم هغه نمبر یې خو بند شوی دی نو موږ ورته یار موږ ورسره همدغه په دغه یو نمبر رابطه ده هغه د دغې خلکو د لاسه بند شو چې بس ما سره خبرې کوه او رشته شته خو نشته. نو رشتې خو موږ سره دنیا د خدای رشتې دي خو د هغې طریقه کار دی نو خو تیار یې نو راځئ. خندا دې نه کړي خلکو پسې خندا نه کړي ځکه چې خپله خویندې میندې هر سړی لري او که ما سره څه وس کول امداد کول غواړي نو تاسو له دې رالیږي او ما له به یې راکړئ ځکه چې زه لمبر نو نشم ورکولی. ډېره پې تنګ یم ستومانه یم. ستومانه ده. نو ګرانو کتونکو بعضې خوشاټاري هغه لګیا وي د هغوی به صرف دا کار دی. ګورئ چا پسې خندا مه کوئ څوک تنګوئ مو ځان کې په حقیقي معنو کې مسلماني را پیدا کړئ. ما سره د چا نه لګي ما سره بدي وي ما ته بغض وي ما ته نیت خراب وي نو بس زه خو روزانه ستاسو د کالونه اټین کوم او ستاسو د کنځلې مورم بس ما ته کوئ که نه خو دې تور سرو پسې خنداګانې مه کوئ. دا ډېر د مجبورۍ نه دی کیمرې ته راځي د مستۍ نه راځي. نو خو تاسو دې ته وایو چې د الب خان ځای ته لاړئ هلته څه چلو او ولې او پس جوړوی ته څه. د دې دپاره زه د دې خلکو نمبر یې ورکوم چې تاسو سره په خپله ووایي چې د څو کالونه دغه ځای ته ځي څه دې وروړل دا هم ورته ویلی شي چې صرف غټو روجو له تاسو ځای روژه کې به راتلي ولې نه هر څه درته میلاوېدل خو روژه ماتې به دې مراله راکړو روجې به دې وړئ به دې خوړئ که نه ډېر خوشحال شي ولې چې خلکو به وي یو چې ډاکې روجو له به دوی راتلل
هغه موږ ته په کروڑونو منظور وي ولې چې زه بېوسه وم چا دونه وس نه کېده زما بچو له ماښامي کې ترکاري رالېږلې وه یو پلیټه دلته به رالم هغه وریجې به مې وړې خپل بچو ته به مې واچولې هغوی به خوشحاله شو دواګانې به یې راته وکړې ګرانو کتونکو دا بعضې یوټیوبران ماله راشي نو یاره په تا باندې خلک الزام لګوي چې تا به وریجې ورکولې او د ښځو به بېعزتۍ کېده یا به دا کېدل یا به هغه کېدل نو زه ورته یم راشي دغه زنانو نه تپوس وکړې چې ای خورې ای مورې ته دې چټاکې وریجو پسې راځي نو دا به د هغوی ډېر ښه جواب درکړي نو خو ژوندو انشاءالله بله روجه کې به هم دغه سلسله مخ په وړاندې بوځو او زه وایم چې داسې یو غیرتي کسان راشي چې هغه لږې زیاتې کړي چې لږې زیاتې ورکوو بیا یا نصیب د رمضان دا یو چانس وي خو ګرانو کتونکو د بېوسه خلکو سره مدد کوونکي ډېر دي خو د بعضې خلکو د لاسه هغوی موبایل یې بندې کړي او رابطې منقطع شي یعنې زه دا نه غواړم چې زه چا نمبر نه ورکوم زه د هر چا نمبر ورکول غواړم چې ما له بیا نه راځي چې ژوند دې روان شي څوک ورسره امداد وکړي ما ته خیر دی چې خلک کنځلې کوي ردې بدې وایي هر څه وایي خو د بل کور ښه کول غواړم انشاءالله سلسله و مخ په وړاندې بوځو تعاون را سره وکړي ایوب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره ده ستاسو په تعاون روانه ده خو ستاسو تعاون وي دا خو زه د خپل طرفه ما سلسله روانه کړې دی خو څوک یو جوړه کپړې مې اوسې خالي خو رانه لاړ نه شي او دا زنانه چې هلته راشي ډېرې په سوره یې اوسي نو ضرور را سره مدد کوي مننه